السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم تاسو به روغ جوړ او خوشحاله وئ. دوستانو زه به نن تاسو ته چې کوم دی په ډایجسټین ګولو باره کې خبرې کوم چې ډایجسټین ګولۍ په څه کار وکړي، دې فایدې څه دي، نقصانات څه دي او دې چې کوم دی ډوز یعنې استعمالول څنګه دي. خو ملګرو، تاسو د هغې نه مخکې که تاسو زما چینل ته په پیله ځل باندې راغلي یئ نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ، ځکه چې زما نورې ویډیوګانې تاسو ته در ورسي. نو راځئ ویډیو له. دا ډایجسټین ګولۍ دي، د دې فارموله چې کوم ده میټوکلوپرامایډ ریساینیټ دي. دا چې کوم دی 40 ملي ګرامه دي او د دې چې کوم دی په څه کار ورکوي زه به تاسو دا اوس وایم. دا چې کوم دی هغه انسان دپاره کوم چې انسان چې کوم دی هیوینس یعنې کم تکاوټ وي هغه وي، هغې دپاره کم درد وي، هیډیک کې شو، چې کوم دی هیکم چې کوم دی هډکي شول یا ډرقي کم الټۍ چې وله ورځي د هغې دپاره دا استعمالولی شي. یا البته بل خبره هم تاسو ته دا کومه، کم خلک چې دا هم هغه خلک استعمالوي چې د پوی دپاره کم از کم خلک چې کم زنانه چې کوم دی فی پکې نه وي نو ماشومان دپاره هغوی دا استعمالولی شي. ته اصل کې فی دپاره نه دي، خو دا چې کوم دی دا چې کله یو انسان استعمال کړي د هغې نه پس دا خوراک شروع شي ایسته کې چې کوم دی دا چې کوم دی بیا مور ته چې کوم بچي ته چې کوم پی وي هغه په مور کې راشي. دا خاص کر چې کوم دی الټو دپاره استعمالیدی شي، کم از کم چې ډرقې ورځي الټۍ ورځي هغې دپاره استعمالیدی شي. خو دا هم د هغې دپاره هم استعمالوي شي کومې زنانه چې پی نه وي د ماشومان دپاره هغوی چې کوم دی دا استعمال کړي، دې سره چې کوم دی زنانه خوراک شروع کړي نو ایسته کې په هغې کې چې کوم دی فی راشي او چې کوم دی هغوی ته بیا اسانتیا وي. د ملګرو دا وه زما ویډیو، که تاسو خوښه شوي وي نو چینل سبسکرایب کړئ او انشاءالله نوې ویډیو سره بیا حاضرېږو. د ویډیو کتلو ډېره مننه. والسلام.